په دې معاشره کې یو بل ظلم شروع دی زمونږ دا درس خو دی د اصلاح په خاطر باندې ګوره زه به هر څه وایم دا به ځان سره نوټ کوو او دا به ګورئ ځان کې تبدیلي راولو زمونږ د معاشره کې یو بل ظلم شروع دی اکثر د میراث نه بعد خلک ولګي نو دا لور خور چې کوم دی نو عمرې له بوځي بس راځه عمره به در باندې وکړو او ګوته دې ځان پسې ولګئ دا ډېر لوی ظلم دی ګورئ ډېر لوی ظلم دی راځه تا باندې به موږ حج وکړو ګوته دې ځان پسې ولګئ د 80 لکه روپو ځمکه دې ځان پسې کړي په 10 لکه روپۍ باندې ورپسې په حج وکړي خبره ختمه د 10 لکه روپو ځمکه دې ځان پسې کړي په 3 لکه روپۍ باندې ترې عمره وکړي خبره ختمه دا ټول ظلم دی الظلم ظلمات یوم القیامه یاد لرئ ګوره الله په دې باندې ډېر ناراضه کېږي دا ډېر لوی ظلم دی چې یو سړی داسې کوي د دې د وجې نه محترمو هر وارث ته خپل وراثت په صحیح طریقه باندې ادا کول دا د قرآن کریم اصول دي د قرآن کریم امر دی موږ به د قرآن په اصولو باندې چلیږو د قرآن به خیال ساتو ورې زمونږ ژوند کې به الله ډېر برکتونه راولي او که موږ د قرآن کریم خیال نه ساتو د قرآن کریم د اصولو خیال نه ساتو بیا به زمونږ په ژوند کې خیر او برکت نی دا یاد لرئ بیا به کې خیر او برکت نی د دې د وجې نه ډېر احتیاط به کوو ډېر خیال به ساتو د قرآن کریم د دې اصولو نو الله تعالی فرمایي چې څنګه دا زوی د پلار نه پیدا دی داسې دا لور هم د دې پلار نه پیدا ده او څنګه چې په لږ مال کې تاسو دې لور خور ته حصه ورکول غواړئ داسې په ډېر کې ولې ورکول پکار دي زمونږ پښتانه زر وایي یاره موږ ولې ورکو خوالي نه ولې نه علي دا دنیا ده د هیرس نه ولې وې نه علي ته ورته ووایه ته ول صحیح طریقې سره ورکړه راشه حصه دې بیا لکه چې علي او که نه دی به داسې ورونه وکړي یاره که تاسو ما حصه هلئ نو مونږ خو ګورئ ولې نه علي ته ورته او د ویلي چې نه علي چې نه علي بس دا پسې به ګوته ولګئ خبره به ختمه شي چې نه علي انتقال به در پسې وکړي پوهېږئ نغه چې ځان لم بیا حیا ورځي یا پلار ژوندی یا رور ژوندی نه څه ووایي یاره موږ یې نه اخلو نه یې ورکو نه یې پرېږدو دا خبره هم زما خوښه نه ده خوندناکه نه ده ولې نه علي بس تاله الله حق درکړی دی که څه دي ویله دې چې الله دل درکړی دی او چې نه ته وایې چې ما سره د دې رونو احسانات دي زه نه علمه بس عیسی مال الله ډېر څه راکړي د خاوند په کور باندې بیا خبره ختمه که ګوته ورپسې ولګو چې خبره ختمه شي وروستو پسماندګان له ولې کار ګورې ولې بیا مسلې پیدا کوي دا نن چې د ملکو خلکو خورایونه ماماګان په دې عدالتونو کې ولاړ دي یو بل ته مشت ګریوان دي جنګونه دي عدالتونه دي کیسونه دولې دي خو دا ټول وجه دا ده چې میراث په صحیح طریقه باندې تقسیم شوی نه دی د میراث د تقسیمېدو وخت چې کوم دی نو د کاکا د غم پسې سمدستي دی صحابه کرامو به د غم نه بس ډایرکټ بعد چې غم به وشو کفن دفن به وشو د هغې نه بعد به لومبنی کار د هغې میراث تقسیمولو زوی له به خپله ورکړه لور له به خپله ورکړه اسپنو وروستو به د اختلافات نو دا نن چې عدالتونه ډک دي خو وجه هم دک ده که نه چې بابا مړ شوی 50 کاله شوي په هغې کې مخکې بل بیا رورې مړ شي بیا د هغه میراث دې ته راځي مناسخت یې جوړه شوي او چې کله وخت د رښتیاو راشي نو بیا چې دی غواړي بیا هغوی ورکوي نه نو چې نه ورکوي نو خامخا عدالتونو ته پې خلک ځي نو شل کاله 10 کاله یو بل سره مقدمې وکړي یو بل راکاږي پیسې ترې نه ولګي او هېڅ ترې نه جوړ نه شي که چېرې د قرآن په اسلوبو باندې خلک چلېدین دا دومره لوی مسلې به نه وي که نه دومره فسادونه به نه قرآن خو موږ د دغه امر کوي چې بس تاسو خپل حصه په ټیم باندې خپلو وارثانو ته حواله کوي نو په دې ایت کې الله تعالی دغه فرمایي ښه یو سړی که ډېر لوی عالم دی ایون شیخ الحدیث ولې نه دی خو چې دی د لور خور د حصې نه منکر دی نو وایي په ده باندې د خپل ملاتوب هېڅ اثر نشته نن ګورې دا شکایت هم په معاشره کې ډېر چلیږي پلان کې تبلیغي دی او خور د حصه غواړي نه ورکوي وله او یاد لرئ ګورئ یو سړی تهجد له پاڅېدو تهجد یې مو کړو تلاوت یې مو کړو د سهار مونځ یې وکړو بیا در مثال کے طور پر در نور خطو پوری جماعت کې ناست دی اعمالو کې جوړاویږي 2 غنټې ټیم هم جماعت له ورکړی دی خو چې د لور خور د حصې نه دی چې کوم دی نو منکر دی د باندې د خپل تبلیغ هېڅ اثر نشته دا د خواهش دی بیا بس یو سړی دی لوی عالم دی لوی ملا دی حافظ دی د قرآن بس پوه شه دا د صرف د خواهشاتو در حده پورې دی د الله حق ته تیار نه دی
ګوره یاد لرئ زمونږ د تبلیغ به په مونږ باندې اله اثر وي، زمونږ د دې ملاتو به په مونږ باندې اله اثر وي چې الله څه وایي چې مونږ هغه کوو. او چې کله تا د لور خور په دغه باندې خېټه چولې ده په مال باندې، نو دا خو چې کوم دی نو ګوره یاد لره مرداره ته کور ته راړي، او چې کوم کور ته مرداره راځي نه هغې عبادت نه قبلېږي. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي یو سړی به راشي د خانه کعبې غلاف پورې به ځونډي، خوراک به حرام وي، لباس به حرام وي، چغې به وایي الله تعالی به څنګه قبول کړي دعا، څنګه به الله تعالی د دې سړي دعا قبول کړي. د دې د وجې نه ګوره یاد لرئ بعضې ملګري داسې وي چې د هغوی د وجې نه بیا دیني شعبې ته نقصان ورسېږي. خلک وایي پلان کې نه ګوره تبلیغونه هم کوي داسې هم کوي، نو خلک بیا ورپسې نور بیا زمونږ خلکو له صرف خوله کولاول پکار دي، بیا ټول تبلیغ پسې اړم شي. پلان کې نه دی پکې لا مولا بیل دی او دی داسې کوي، ټول خلک اوس نیسه مولان دي، بیا ټول خلک مولان ټارګټ کوي. نو الله دې نه کړي زمونږ د یو عمل د وجې نه هسې نه چې زمونږ د یو عمل د وجې نه ملاتوب بدنام شي، دا به ګوره ډېر لوی ظلم وي. د دې د وجې نه محترمو درخواست دا دی چې خپل حصې وارثانو ته حواله کوي. ښه یو یاره ذاته د الله کلام مې مخې ته پروت دی، ذاته دا په ګرنټۍ سره وایم چې تاسو بیا خپل رزق ته وګورئ چې ستاسو په رزق کې الله څومره پراختیا راولي، ستاسو په رزق کې الله څومره کوشادګي پیدا کوي، ستا په کور کې الله څومره سکون پیدا کوي. ته خدا تجربه وکړه که نه. نن چې کوم دی نو خپلو خویندو ته سوال جواب وکوي، خور راشه په دې کور کې د می سره دې پټي کې دې را سره می سره دا د پلار نه منګه تا ته پاتې شوي دي، دا د درخواست کوم چې دا کور د تقسیمېدو شی نه دی لږ دی، نو د دې عوض بدل پټي کې درکم. دا یو خبره ده. دا کور 10 مرلې دی، 8 مرلې دی، 15 مرلې دی، نو که دې ما ته تقسیمو نو نه به ستا شي نه به زما شي، نو د دې عوض به ریټ ولګو، د دې به پټي کې درکم، ما ته به کور پاتې شي، تا به پټي کې درکم. داسې په ښکلي اصولو باندې یو بل سره کښېنئ، دا مسلې به الله حل کړي. او الله ته ګواه کوم چې ستاسو زموږ په کورونو کې به الله برکتونه پیدا کړي، برکتونه به الله پیدا کړي. تاسو بیا ګورئ نو الله وایي که لږ مال دی او که ډېر دی څوک محرومه کوي ما هغوی له برابر برابر حصې ورکوئ. دا د دې آیت غرض او مقصد وښه. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين